سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واعلم أنه قد ينتزع الشبه. ده زور سبق. واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التزاد لاشتراك الزدين فيه، ثم ينزل التزاد منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكم. وليسبو ديزي بوري دهاغي وجوه تشبيه بيانه. ديزي بوري دهاغي وجوه تشبيه بيانه وكمو كي الطرفين حقيقة سو حقيقة بقي هغه مشترك وباقي کې اشتراک حقیقتا بقي دا طرفین سو مناسب مشترک د دې زنا د هغه وجوه تشبيه یعنی د یو قسم د وجه تشبيه بیان کوي چې باقي کې دا طرفین په حقیقت کې شریک نه وي بلکې مجازن شریک وي سوي مجازن شریک وي. نو مناسب دی وایي چې کله ناکله دا وجه تشبيه چې د مناسب د دې انتزاع کولی کېږي د نفس تضاد نه. مناسب دوه څیزونه وي د هغې په منځ کې تضاد وي. فرق پوه شوې لکه دوه څیزونه وي د هغې په منځ کې تضاد وي، نو د دې متضادینو نه د وجې د تشبیه څه کولی کېږي؟ انتزاع کولی کېږي. مولوي صاحب او دا تضاد چې دی دا متضادین چې دي د کوم متضاد چې دی مولوي صاحب دا په منزله د چا ګرځولی کېږي؟ په منزله تناسب ګرځولی کېږي. لکه ګوره مولوي صاحب جبن او شجاعت کې څه شی دی؟ تضاد دی مولوي صاحب. خبره مو پوه شوې؟ نو اوس یو بخیل سړی دی یو بزدله سړی دی مولوي صاحب او هغه مشهور دی په بزدلۍ کې او ته تشبیه د هغه د اسد سره ورکوې مولوي صاحب. خبره مو پوهېږې؟ خو دا د څه لپاره کېږي مولوي صاحب؟ دا د مذاق دپاره د خوشطبعۍ دپاره په کلام کې د دلچسپۍ پیدا کولو دپاره او د استهزا دپاره مولوي صاحب کولی کېږي. نو اوس ته چې دا تشبیه د اسد د زید ورکې د اسد سره مولوي صاحب او دا زید په بزدلۍ کې مشهور دی. خبره مو پوهېږې مولوي صاحب؟ نو دلته دا د دې اسد د زید دا بزدلي چې دا په منزله چا ګرځې؟ د بهادرۍ باندې او دا د چا لپاره مولوي صاحب؟ د استهزا دپاره یا د مذاق دپاره. خبره مو پوهېږې؟ نو کله نا کله دا وجه تشبیه چې دا د دې انتزاع کولی کېږي مولوي صاحب د چا نه مولوي صاحب؟ د نفس تضاد نه. دا تضاد وجه د شبې نه وي بلکې. خبره مو پوه شوې؟ دا تضاد څه نه وي مولوي صاحب؟ وجه د شبې نه وي بلکې دا وجه د تشبیه انتزاع د چا نه کولی کېږي؟ د تضاد نه کولی کېږي. مولوي صاحب دوه متضادین وي. خبره مو پوه شوې؟ د هغې نه ته څه وکړې یعنی دا متضادین په منزله تناسب باندې وګرځې. د دوی په منځ کې دا کم تضاد دی دا په منزله تناسب باندې وګرځې او دا د تملیح دپاره یا د تحکم دپاره مولوي صاحب. خبره مو پوهېږي؟ دغه راته وایي. واعلم پوه شه انه دا ضمیر شان دی مولوي صاحب. انه کې دا هو ضمیر چې دا ضمیر شان دی لهذا وایي چې د دې ضمیر لټول د ضرورت نشته مرجع. واعلم پوه شه انه ضمیر للشان ضمیر د شان دپاره دی. قد ينتزع الشبه کله انتزاع کولی کېږي. الشبه ای التماثل یقال ویل کېږي بینهما شبه. د دې دواړو په منځ کې مولوي صاحب څه تماثل دی؟ خبره ای تشابه ای تشابه دی مولوي صاحب. والمراد ها هنا ما به التشابه. مراد دلته مولوي صاحب یعنی وجه تشبیه ده. مراد دلته څه دی مولوي صاحب؟ وجه تشبیه ده. نو کله نه کله انتزاع کولی کېږي د نفس تضاد نه. د نفس تضاد نه څه کولی کېږي؟ انتزاع د وجه د تشبیه کولی کېږي لاشتراک الضدین فيه ځکه چې دا ضدین مولوي صاحب دا شریک وي په تضاد کې. لکه دا په تضاد کې شریک دی که نه؟ هر یو د بل متضاد دی که نه؟ ای فی التضاد لکون کل منهما د وجه د کېدو د هر یو د دې دواړو نه مضادا للآخر دا د بل سره مولوي صاحب متضاد دی. پوه شوې؟ خو بیا دا تضاد په خپل حال باقي نه پاتې کولی کېږي. ثم ينزل التضاد بیا نازلولی کېږي دا تضاد په منزله تناسب باندې په منزله د چا باندې؟ تناسب باندې په واسطې د تملیح سره مولوي صاحب. په واسطې د چا؟ تملیح. تملیح یو د تلمیح یو د تملیح. دې دواړو کې فرق دی. علامه شیرازي صاحب د دې دواړو په منځ کې د چا قایله دی؟ د تناسب قایله دی. خو دا علامه تفتزاني صاحب پیرت کوي چې مولوي صاحب دا خبره ټیک نه ده. مولوي صاحب تناسب دا تملیح جدا سیز دی او تلمیح جدا سیز دی. تملیح ویل کېږي په کلام کې خوش سره وړل مولوي صاحب. لکه کلام کې یعنی کلام کې دغه پیدا کول خوش طبعي او خبره مو پوه شوې ظرافت دا څیزونه دلچسپي پیدا کول. خبره مو پوه شوې؟ داسې کلام راوړل چې باید کې دلچسپي وي مولوي صاحب او څه وي پکې مولوي صاحب؟ لکه ظرافت وي پکې خوش طبعي ده. او دلته د یو د تلمیح چاته ویل کېږي مولوي صاحب؟ لکه په خپل کلام کې شعر یا متل ته یا چې د قصې ته یا حدیث مبارک ته یا چاته مولوي صاحب آیات مبارکه ته چې د هغه اشاره کول بغیر د ذکر کولو د هغې نه، نو دې ته څه ویل کېږي مولوي صاحب؟ تلمیح.
خبران پوه شئ دا په نور الانوار کې راشي چې هلکه وفيه تلمیح الى قوله تعالی اهدنا الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم بیا وایي چې دلته صراط مستقیم وفيه تلمیح اخره کې وایي چې وفيه تلمیح الى اهدنا الصراط المستقيم خبران پوهېږئ نو دې دواړو په منځ کې علامه صاحب وایي چې دې دواړو په منځ کې فرق دی خبران پوهېږئ دا په علم البدیع کې راشي انشاءالله ثم ينزل التضاد بیا نازلولی کېږي دا تضاد په منزله د تناسب باندې په واسطې د تملیح سره تملیح چاته ویلی کېږي ای اتیانو بما فيه ملاحت راوړل داسې کلام مولوي صاحب چې په هغې کې راوړل داسې کلام چې په هغې کې ملاحت او ظرافت وي خوش طبعي وي مولوي صاحبو یقال ویلی کېږي ملح الشاعر کله ویلی کېږي مولوي صاحب اذا اتا بشیء ملیح کله چې دی داسې څیز راوړي مولوي صاحب چې په هغې کې لکه نمکیني مطلب خوش طبعي او ښه کلام راوړي وقال الامام المرزوقي في قول الحماسي امام مرزوقي صاحب په قول الحماسي کې ویلي دی مولوي صاحب شاعر اتاني من ابي انس وعيد فصل غیضة الضحاک جسمی په دې شعر کې مولوي صاحب د شاعر چې دی دا تشبیه ورکړې ده یا خو داسې ووایه چې د دې شاعر د ابو انس تشبیه ورکړې ده د ابو انس د دغه ته تشبیه ورکړه چا ته دمکې ورکړه د شاعر ته یې دمکې ورکړه نو دی بطور استهزاء لکه هغه پورې بطور استهزاء بیا بطور څه چې خوش طبعي خبران پوهېږي مولوي صاحب څه جاري کړی دی دا کلام مې ویلی دی بطور چا استهزاء نو اتاني را لماته من ابي انس ابو انس نوعيد دمکی فصل غیضة الضحاک نو ویلی شو دا غصې د ضحاک د وجې نه جسمي زما جسم لکه دلته قصد د چا کړی دی د حذف او د چا د تملیح مولوي صاحب د دواړو احتمال پکې شته دا احتمال پکې هم شته چې دلته د اراده کړی وي چې شی استهزاء او دا پکې هم شته چې هلکه هسې بطور دلچسپي بطور خوش طبعي دا کلام خبران پوهېږئ یا خو داسې ووایه مولوي صاحب چې دا ضحاک د دې ابو انس چې دی دا اسم دی یا داسې ووایه مولوي صاحب د ابو انس د شاعر د دې ابو انس تشبیه د ضحاک دا یو مشهور بادشاه و د هغه سره یې تشبیه ورکړې وه د هغه غصه مشهوره وه خبران پوهېږئ نو دا کمزوری سړی و د شاعر له دمکې ورکړه نو شاعر وایي چې هلکه د ده د غصې د وجې نه ما څه وشو زما جسم څه شو ویلی شو خبران پوهېږئ نو د پورې دلته څه کړی دی مولوي صاحب قصد د استهزاء کړی دی ان قائل هذه الابیات مولوي صاحب قائل د دې ابیاتو چې دی قد قصد بها هزء والتملیح قصد کړی دی په دې سره مولوي صاحب د استهزاء او د تملیح مولوي صاحب واما الاشاره فرق بیانوي دلته مولوي صاحب ښه په تلمیح او تملیح کې واما الاشاره الى قصه او مثل او شعر هر چې د اشاره کول مولوي صاحب قصې ته یا متل ته یا شاعر ته فانما هو التلمیح هغه تلمیح وي هغه څه شی تلمیح دی بتقديم اللام على الميم بتقديم اللام سره په ميم باندې وسيجيء ذكره في الخاتمه خاتمه کې په سرقات الشعريه کې ولدي سره دي مولوي صاحب ذکر راځي والتسويه بينهما او تسويه د دې دوه په میس کې مولوي صاحب لکه هغه وایي چې هغه دا دوه یو شی دی علامه شیرازي صاحب څه وایي دا دوه یو شی دی نو وایي تسویه د دې دوه په منځ کې انما وقعت من جهة العلامة الشیرازي دا واقعه شوې ده د جهت د طرفه د علامه شیرازي نه وهو سهو او دا سهو د دغه طرفه دا دغه طرفه غلطي ده مولوي صاحب خبران پوه شوې او تحکم بواسطه تملیح او تحکم په واسطه تملیح سره مولوي صاحب لکه دا نازلولی کېږي دا تضاد په منزله د چا باندې مولوي صاحب تناسب باندې په واسطه تلمیح یا په واسطه د چا تحکم خبران په تحکم چاته ویلی کېږي یا سخریت و استهزاء لکه سخریت او استهزاء ټول الفاظ مترادف دي فیقال ویلی کېږي للجبان بزدلة ما اشبهه بالاسد دا سم زیات مشابهات د چا سره منظري سره خبران پوه شئ بزدله سړي ته څه وایي ما اشبهه بالاسد څه مشابهات دي د اسد سره وللبخیل او بخیل ته وایي چې انه حاتم دا خو حاتم توای دی كل من المثالين دا دوانه مثالونه چې دي مولوي صاحب صالح للتملیح والتحکم دا دوانه مثالونه صلاحیت د تملیح او د تحکم لري مولوي صاحب لکه خو فرق په دې کې بیا په اعتبار د مقام سره کې کدی قائل مولوي صاحب قصد کړی وي د استهزاء خبران پوه شئ نو بیا به هغه څه وي مولوي صاحب استهزاء به وي او که مولوي صاحب که قصد یې کړی وي د ظرافت او د ملاحت نو بیا به داسې تملیح وي او که د دې نه وي کړي بیا به څه شی وي مولوي صاحب استهزاء وي خبران پوه شئ وانما یفرق بینهما فرق به کولی کېږي د دې دواړو په منځ کې بحسب المقام په اعتبار د مقام سره فإن كان القصد الى ملاحة وظرافة که قصد ملاحت او ظرافت وي مولوي صاحب دون استهزاء وسخرية بأحد نه ټوقه وي مولوي صاحب په چا پورې فتملیح نو دا تملیح دی والا او که داسې نه وي مولوي صاحب
فتحکم بیا وسوي تحکم وي. مولوي صاحب تاسو ته ما ویلي بعضې خلکو ته د ظاهري لفظ ته د نظر کولو د وجې نه وهم شوی دی. وهم ورته شوی داسې دی چې مصنف علیه رحمت هلته عبارت ویلی دی وعلم انه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد لاشتراک الضدین فيه. د دې نه ورته وهم شوی دی چې دا وجه د تشبیه په دې دواړو په منځ کې مولوي صاحب چې ته بزدله ته څه ووایې لکه هو کلاسه دی د دې په منځ کې دا وجه د تشبیه دا نفس تضاد دی. دا نفس تضاد دی هلکه چې دا یو د بل څه شی دی مولوي صاحب متضاد دی. خبران پوه شئ دا یو د بل متضاد دی. دا نفس تضاد د دې په منځ کې وجه تشبیه ده. نو علامه صاحب په دوو طریقو سره په هغه باندې رد کوي. څه کوي پې رد پې کوي چې هلکه دا وهم ولا رد کوي. یو خو رد په داسې طریقه کوي چې تا چې کله ته داسې ووایې مولوي صاحب چې دا زید کالاسد فی التضاد نو په دې کې بیا استهزاء او دغه را نه ده که نه مولوي صاحب لکه زید کالاسد فی التضاد بیا پکې هغه تحکم او استهزاء هغه پکې نه راځي مولوي صاحب تملیح او استهزاء پکې نه راځي که نه. خبران پوهېږي دویم وجه هم ذکر کوي الاول وقد سبق الى بعض الاوهام او سبقت کړی دی بعضې وهمونو ته نظرا الى ظاهر اللفظ د وجې د نظر کولو نه ظاهر د لفظ ته چې ان وجه شبه چې دا وجه تشبیه چې نه مولوي فی قولنا زمونږ په دې قول کې للجبان چې بزدله ته څه ووایي هو اسد دا اسد دی وللبخیل او بخیل ته وایي چې هو حاتم دا حاتم تایي دی. وایي د دې په منځ کې مولوي وجه د شبه چې دا هو التضاد المشترک هغه تضاد دی چې مشترک دی په میندو طرفینو کې لکه په اعتبار د وصفینو متضادینو سره چې دا هر یو د بل متضاد دی مولوي صاحب دا وجه شوی پکې نفس تضاد دی وفي نظرونه په دې کې نظر دی مولوي صاحب لکه نظر پکې ولې دی لأن اذا قلنا رد کوي دغه وهم چې دی هغه رد کوي په دوو طریقو سره کوي. اوله طریقه دا ده لأن اذا قلنا مونږ چې کله وایو مولوي صاحب الجبان کالاسد فی التضاد دا بزدله په شان د منظري دی لکه په تضاد کې مولوي صاحب ای فی کون کل منهما څه مطلب چې دا هر یو د بل څه مولوي صاحب متضاد ده. لا يكون هذا من التمليح والتحكم في شيء بیا په دې کې مولوي صاحب تحکم او تملیح نه وي هغه په دې کې خو تحکم او تملیح را نه غي کنه. خبران پوهېږي او کما اذا قلنا دا د شو لکه مونږ چې وایو مولوي صاحب السواد کالبياض في اللونيه او في التقابل لکه دا تور په شان د سپین په لونیت کې او په چا کې په تقابل کې مولوي صاحب خبران پوه شئ نو دې څه فایده نشته. ومعلوم وجه ثاني دا مولوي صاحب وجه ثاني د ذکر کوي مولوي صاحب تصریح په وجه د تشبیه باندې جایز وي صحیح ده. و چې تا یو بزدله سړي ته وایي چې دا کالاسد دی دا څه کالاسد دی مولوي صاحب او په طور تحکم او استهزاء وي نو وجه تشبیه پکې ته خامخا به ستا سره یو اپشن دی هغه اپشن دا دی مولوي صاحب چې ته به خامخا وجه شوي په دې په منځ کې شجاعت وي لکه تضاد نه شي ویلی که تضاد وي خو څه نه راځي تملیح او دغه نه راځي که نه او تحکم نه راځي. مولوي صاحب تاسو یو اپشن دی هغه دا چې ته شجاعت وې نو بیا په سوال راځي چې ته شجاعت وې نو وجه شی خو په طرفینو کې مشترک وي دلته خو مشترک نه ده مولوي صاحب نو موږ به وایو چې دلته مشترک ده ځکه دا تضاد په منظره تناسب موږ ګرځولی دی. خبران پوه شوې مولوي صاحب وجه ثاني دا کوي ومعلوم وجه ثاني دا مولوي صاحب دا خبره معلومه ده ان اذا اردنا التصریح کله چې موږ اراده وکړو په وجه تصریح مولوي صاحب صراحتا ذکر کو بوجه تشبیه وجه تشبیه مولوي صاحب فی قولنا زمون په دې قول کې للجبان چې بزدله ته وایي هو اسدون او هو اسدون ورته وایي مولوي صاحب تملیحا او تحکما لم يتعطل لنا نو بیا ممکن نه ده زمونږ دپاره گنجایش نشته زمونږ دپاره الا ان نقول مګر دا چې موږ وایو چې دی په څه کې شریک دی دغه سره هو اسدون دی اسد دی په چا کې مولوي صاحب د اسد سره دی په شان د اسد دی په چا کې دقه به وایو مولوي صاحب په تضاد کې خو نه شي ویلی که په تضاد کې وایي خو تحکمان دغه نه شو مولوي صاحب تملیحا نه شو. خبران پوه شئ لکن الحاصل سره بیا جواب کوي مولوي صاحب سوال پې واردېږي چې هلکه تا خو وایي چې دا شجاعت دا د دې په منځ کې څه شو مولوي صاحب وجه د تشبیه پکې شجاعت شو نو وجه تشبیه خو طرفین شریک وي دلته خو طرفین شریک نه دي شریکه نه دي مولوي صاحب یو کې شجاعت ده بلکې بزدلي ده. خبران پوه شئ نو دی وایي لکن الحاصل فی الجبان لیکن حاصل په جبان کې انما لکه حاصل د بزدله کې انما هو ضد الشجاعت هغه خو ضد شجاعت دی بزدله لکه نه فنزلنا نګوره مولوي صاحب فنزلنا تضادهما منزله التناسب نو دا تضاد د دې دواړو په منزله تناسب موږ نازل کو ویا چې په دې اسد کې مولوي صاحب دا سره دا بزدلي موږ داسې وګرځوله که شجاعت او دا به طور استهزاء ټوقې په طور ټوقې یا په طور څه مولوي صاحب تملیح وجعلنا الجبن بمنزله الشجاعت او وګرځوله دا موږ مولوي صاحب دا بزدلي په منزله د شجاعت باندې على سبيل التملیح والهزء په طریقې تملیح او د چا سره استهزاء سره. نو خلاصه د دې سبق دا شو مولوي صاحب کله ناکله انتزاع د وجې تشبیه کولی کېږي د چا نه د نفس تضاد نه د دوو څیزونو په منځ کې مولوي صاحب څه وي دوه څیزونه متضادین وي. خبران پوه شوې نو دا متضاد ته په منزله تناسب باندې وګرځې منزله چا باندې وګرځې
او دا تناسب د یوې نقطې دپاره وي مولوي صاحب خبره پوه شوې او نقطه سره مولوي صاحب استهزاء یا چې سره مولوي صاحب تملیح دی خبره پوه شوې او بیا د دې نه انتزاع د چا وکړي مولوي صاحب د وجې د تشبیه وکړي څه وکړي د وجې د تشبیه د دې نه انتزاع وکړي خبره پوه شوې دویمه خبره دا څه کوي مولوي صاحب بعضې خلکو ته وهم شوی دی چې دلته وجه د تشبیه چې دغه نفس تضاد دی لہذا دلته نفس تضاد به وجه د تشبیه نه وي مولوي صاحب خبره پوه شوې نفس تضاد به وجه د تشبیه نه وي مولوي صاحب بیا پکې که نفس تضاد کې بیا تحکم او دا نه راځي مولوي صاحب تملیح نه راځي پوه شوې بل پیریډ کې دا نور سبق وایو